الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزتمندو، مخکې جمعه کې مونږ د مونځ په اهمیت او فضیلت باندې د الله په توفیق باندې آیاتونه او احادیث مبارکه دا ذکر کړو. نن د جمعه کې به ان شاء الله تعالی د الله په توفیق باندې آیاتونه نور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دا به ان شاء الله ذکر کوو. منځ د اسلام بنیادی رکن دی او الله جل شانه په قرآن کریم کې د ټولو نه زیاته تذکره او وضاحت په ارکانو د اسلام کې د ټولو نه سیوا د ټولو نه زیات دا د مونځ کړی دی. او بعض علماء د تحقیق مطابق 200 او آیاتونه دا په قرآن کریم کې د مونځ سره متعلق دا نازل شوی دی. منځ د تمام انبیاء کرامو سنت دی. څومره انبیاء چې تیر شوي دي ټول منځ ګزار او الله جل شانه د بعضې انبیاء کرامو د هغوی تذکره په قرآن کریم کې هم فرمایلې ده. اب ان شاء الله تعالی مخکې هغه آیتونه هم ذکر کوو چې کوم آیتونو کې الله جل شانه کوم پیغمبرانو سره د مونځ تذکره د هغې متعلق فرمایلې ده. الله جل شانه د کامیاب مؤمنانو اولنی او آخرنی عمل دا مونځ ښودلی دی. سورة المؤمنون ابتداء الله جل شانه فرمائے: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. او بیا پس آخر کی وہی دا شپږ صفتونه الله د مؤمنانو ذکر کی. آخر کې بیا الله تعالی فرمایي: والذین هم علی صلواتهم یحافظون. نګور اول کې الله فرمایي چې قد افلح المؤمنون، یقینا هغه مؤمنان په دنیا او آخرت دواړو کې کامیاب شول چا چې په خپل منځونو کې عاجزي وکړه. عاجزي کوونکي دا کامیاب شول. بیا پس نو پنځه صفات ذکر کړي
بیا پس الله جل شانه بل صفت ذکر کی والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مؤمنان چکم کامیاب مؤمنان دی نو اولی صفت پموس کې عاجزی کوونکو خودل نموز تذکرہ وشوا، نموز کې به عاجزی کوونکی او په آخر کې بیا الله فرمایي چې والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دا مؤمنان دې صفاتونو والا هغه مؤمنان دي چې دوی به خپل منځونو باندې حفاظت کوي. د منځونو حفاظت دا د خپل د منځ آداب سره د تمام صفاتونو د دې لحاظ ساتل دا د منځ حفاظت دی. نو مؤمنان به په منځونو باندې حفاظت کوي، یعنی دې پابندي وکړي د آداب او د سنتونو سنت اعمال دې پکې د ټول په خیال ساتي. بیا الله فرمایي چې اولئک هم الوارثون، هم دا خلق حقیقی وارثان او حقدار دي. الذين يرثون الفردوس، چې دی به د جنت فردوس په میراث کې ودی اخلي، او هم فيها خالدون، هم دوی په دې کې همیشه اوسېږي. نو ګوره په دې شپږو صفاتونو باندې لومړنۍ صفت مون ذکر کو، اخیری صفت مون ذکر کو. ندینم د مونز اهمیت معلومیږي چې جنت تا او جنت الفردوس ته هغه سړی زی کوم سړی چې په مونز پابندي کوي، د مونز خیال ساتي او د مونز د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوي. چې الله کوم مونز موږ غوښتل په هغه طریقه باندې کوم مونز کوي سړی، نو دې به د جنت الفردوس وارث جوړیږي. الله جل شانه د مونږ بارکه د اهمیت دین هم تاسو اندازه ولګوي چې کله د مسلمانانو د بیت المقدس ته مونږ په ابتدا د اسلام کې کولو 14 میاشتې یا 15 میاشتې بنا په اختلاف مؤمنانو بیت المقدس ته په ځای د خانه کعبه باندې مونږ کولو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل ارزو ارمان او خو خدا او چې دا بیت مونږ زمون بیت الله شریف ته خانه کعبه مبارکه ته شي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. دغه آیتونه نازل شو، الله جل شانه د مسلمانانو حکم وکړو چې اوس د دې نه پس پتا سو بیت المقدس په ځای باندې بیت الله ته مخکوي او مونږ وکړي. الله جل شانه الف فرمای چې ما كان الله ليضيع ايمانكم، او الله تعالی نه ځای کوي، نه الله تعالی چې یضيع په دې چې ځای کې ایمانکم تاسو ایمان نه. نو ګوره منځون ته ایمان ویا دغه آیت کې، نو مونږ ته ایمان وي، نو دې هم اهمیت معلومیږي چې ایمان هغه چا کې کوم سړی مونږ کوي، کوم سړی مونږ نه کوي هغه بل ایمان ولا سدين. به یو روایت کې راغلي دي لا دین لمن لا صلاه له، دا سړی ورو دین نه چې کوم سړی مونږ نه یا. نو الله جل شانه مونږ ته ایمان وي، نو په تمام عبادتو کې ایمان او تذکر وي چې تم اهمیت تمام عبادتو کې یو عبادت هم الله جل شانه نه دی واکړ سمه چې مونږ دی واکړل دي. د دې وجه مخکې مو ویل چې قران کریم کې ګوره د مونږ متعلق د اودس ذکر شته، د غسل ذکر شته، د تیمم ذکر شته، د جامو د پاکوالي ذکر شته، د قیام ذکر شته، د قعود ذکر شته، د رکوع ذکر شته، د سجدې شته، په مونږ کې د تسبیحات او د تحمید ذکر شته، د صلات خوب ذکر شته. دومره تفصیلی حکم او احکامات قران کریم کې د یو عبادت نه دی بیان شوی، څومره چې نماز بیان شوی دی. او مخکنی شریعتونه باندې لازم او فرض وو. ابراهیم علیه السلام چې کله د الله په حکم باندې فلسطین ته التنا چې کوم دی
د خپل علاقې نه راغی او د صفا مروه ځای ته راورسېدو نو هاجره بیبي سړي د اسماعیل علیه السلام د دې صفا مروه په دې ځای باندې پرېښوده. اسماعیل علیه السلام چې کوم ځای کې هاجره بیبي پرېښودل دا یو دشت بیابانې وي. دا اوس چې کوم صفا مروه دا ډېری خلک عمرې له لاړ شي او کوم سعی کوي د دې په میانځ کې پرېښودلې وه او چې ابراهیم علیه السلام هلته پرېښودل د خپله بیبي په بیابان کې او خپل زوی نو ابراهیم علیه السلام هلته دعا وغوښتله ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله جل شانه دعا وکړه اے رب زما انی اسکنت ما خپل اولاد ستا من ذریتی انی اسکنت ما چې کوم دی اوسو من ذریت پریم خودو دو سیدو دا پاک خپل اولاد بوادن په داسې واده کې غیر ذی زرع چې آباد نه ده شعر دا عند بیتک المحرم چغا ستا د بیت الله او د بیت الحرام د دې په خوا کې پرېښوده. دا څه دپاره ربنا ای رب زما لیقیموا الصلاة دپاره دی چې دې پابندي د لمونځو کې لمونځ قایم کړي. ګوره د هغې ډیوټي مخکې وښوده ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام الله ته فرمایي چې دې مې د دې دپاره پرېښودل چې دې به دلته لمونځونه کوي. نو ابراهیم علیه السلام هغه وخت کې د لمونځونو تذکره فرمایلې ده. ابراهیم علیه السلام بل ځای کې فرمایلی دی ربنا رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ای رب زما وګرځې ما پابندي کوونکي د لمونځ ومن ذریتی قایمونکي د لمونځ او زما اولاد هم ما وګرځې د لمونځ پابند او زما اولاد هم وګرځې. ربنا وتقبل دعا ای رب زمونږه ای رب زما او دا دعا زمونږ قبوله کړه. اسماعیل علیه السلام هغه کې راغلی دي كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ابراهیم اسماعیل علیه السلام هغه فرمایي چې دیو د عادت راوه چې د په حکم کولو په لمونځ باندې خپل اهل ته خپل اولاد ته خپل اهل و عیال ته به د لمونځ حکم کولو د زکات ورکولو حکم به کولو. لقمان حکیم چې کوم مخکني امتونو کې تیر شوی دی سوکوی پیغمبرو سوکوی نو بنا بر اختلاف الله جل شانه سورة لقمان نازل کړی د لقمان علیه السلام تذکره ده پکې. نو لقمان علیه السلام خپل زوی ته نصیحت کوي یا بنیا ای زما بچوړیا اقیم الصلاة لمونځ کوه. نو لقمان لوی انسانو سوکوی پیغمبرو سوکوی نو الله جل شانه دا هغه اقوال دو مخوښ شو قرآن کریم کې راواغستل. نو ګور هغه د لمونځ تذکره خپل اولاد ته خپل زوی ته د لمونځ حکم کړی دی. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام باره کې راغلی دي چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته هم دا حکم شو چې واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین لمونځ پابندي کوئ او مؤمنان له زیر ورکړئ. بنی اسرائیل تم الله جل شانه حکم کړو وایذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل وایذ اخذنا میثاقکم. دا قرآن کریم چې کوم ځای کې وعده کلک د وزن اغستو یو پکې تعالی وس بنی اسرائیل اغستو تاسو پابندي د لمونځ کوئ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة تاسو پابندي د لمونځ کوئ ادایګي د زکات پکوئ. قرآن کریم کې بل ځکه الله جل شانه د عیسی علیه السلام بارک فرمایي واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. الله جل شانه ما تکلف حکم کړی دی بالصلاة په لمونځ باندې والزکاة په زکات او ورکولو باندې ما ته هغه وخت په دمت حیا ما دمت حیا کوم په ژوند باندې ما ته الله جل شانه حکم کړی. زکریا علیه السلام چې د مریم علیه السلام هغه واقعا الله جل شانه ذکر کړی په دې مسیحه کې چې هغه بې وخته او د موسی میوې به ته مخې ته پرتې وي.
ابراهیم اسماعیل زکریا علیه السلام د هغه کرامت ولیدو نو ډیر د اولاد ارمان یې وکړو. ناغل الله جل شانه فرمایي دا زکریا علیه السلام بارکه فنادته الملائکه دتا आवाज ملائکه وهو حال دا چې قائم ولاړ یصلي فی المحراب منځ کو په خپل خلق خانه کې. محراب نه مراد خلق خانه عبادت خانه د زمانه کې و. دا موجوده محراب په څو خلکو جوړ کړی دی د نبی له سلام زمانه کې هم نو خلوت خانه ته محراب وایي. نو هغه موږ په خلق خانه کې د دې وجه ګور دا تمام انبیاء کرام منځونه کړی دي. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اخیری وصیت انداو وکان آخر کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاۃ. نبی علیہ السلام آخری خبره دا وا چې تاسو د موږ باندې کوي موږ کوي موږ او دا چې خپل نوکرانو په حق کې چې کوم نه د الله نه یریږي د الله نه یریږي نوکرانو سره ما تحت سره با ظلم نه کوي زیاتې باندې کوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې چې کوم سړی مسلمان شو نو صحابي فرمایي ابو مالک اشجعی رضی الله عنه چې کله ورته د ایمان دعوت ورکو کلمه د شهادت به وته وي نو بیا د نبی رسول الله حکم کو چې علموه الصلاه او ځکه ستمونځو خای نو د ایمان نه وښو د کلمه شهادت نه وښو دا چې کوم نه وته موږ خودلو ځکه یو عقیدی مسائل دي د عقیدی مسائل دي یو بدنی عبادت دي. نو په بدنی عبادتو کې د ټولو نه اهم عبادت او د تمام عبادتو جړه دا مونږ دی. ابن حجر رحمت الله علیه لیکي چې په مونږ تعلیم منی ورکول. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې یو صحابي فرمایي موږ وته چې یا رسول الله مونږ ته وصیت وکړي. نبی رسول الله متو فرمایل چې احد الیکم ان تقیموا الصلاة وتؤتوا الزکاة وتحجوا البیت وتصوموا رمضان. زتا سو د دې خبرې وصیت کوم چې تاسو مصطفی باندې کوئ ادایګي د زکات کوئ حج د بیت الله کوئ او د رمضان روزي نیسئ. نو ګور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام با وصیت هم د دې خبرو کولو. نبی علیہ السلام یو ځل صحابي تاسو کی اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم کم یو عمل الله ته ډیر زیات خوښ دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل چې موږ علی وقتها خپل وخت باندې کول. نو موږ په خپل وخت باندې کول دا وخت نه به وخت قضا وغیرہ نه کول با جماعت کول دا ته الله ډیر زیات خوښ دی. د قیامت په ورځ په دې وجنه د الله په حقوق الله کې په رومانه تاسو کېږي نو دا به د موږ کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. اول حساب چې بکیږي په ورځ د قیامت باندې بنده سره د عمل هغه د موږ دی. نو کوم څه کامیاب شو مونږ کې کامیاب شو د مونږ باره کې معاملې ټیک و فإن صلحت فقد افلح وانجح. کوم څه صحیح او خطا بس دې کامیاب شو د نجات مونږ. او کو چاته دا مونږ پاسه دروته خراب دروته قضا پکې وشو مونږ کړه نو مونږ باره کې معاملې خراب و. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فقط خاب وخسر بزی خاب دنا مراد شو وخسر او تاوانی شو وسط معاملات نو موږ ګډوډي. د دې وجه موږ دا ډیر زیات د الله نه یادم پکار ته د موږ په باندې کلک پکار ته دا نشي. بعض خلک بعض موضوع کوي چې کوم کې وته وصل اساني کول وته اساني چې کوم وته ګران یې غلطي بیا اته قضا کیږي
نه پابندي د ټولو منځونو کول با جماعت کول دا پکار دی. د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي دا منځ ډېر بهترین عبادت دی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وجعل وفت عیني فی الصلاه زما د سترګې خپل په منځ کې خوتل شوی دی او چې کوم سړی مونږ نه دا بل اسدین نبی علیہ السلام فرمایي لا دین لمن لا صلاه له چې کوم سړی مونږ نه دا د دین نشته دا څنګه دین دی دا بدل څنګه ایمان نه دا بل څنګه د اسلام نه چې مونږ پکې نه نبی علیہ السلام یو ځل په مسجد نبوي کې ناسو د ثقيف قبيلي وفد راغلو هغه ایمان وروړو خصوصیتونه لګول چې دا موږ وغیرہ په کې کوم د اقرار او د عمل لدا پکې نه بعض نو شرطونه لګولي و نبی علیہ السلام تو فرمایل چې لا خیر فی دین ليس فيه رکوع باغ دین کې خیر نشتا پکم دین کې چې مونږ نه یا دا بل څنګه دین چې تاسو ایمان وروړې مونږ باندې کوي د دې وجه مونږ دا د ایمان علامت دی او چې سړی مونږ صحیح شو د دوه معاملات هم صحیح د رویه هم صحیح د اخلاق هم صحیح د تمام معاملات صحیح کیږي په شرط چې مونږ ته طریقه باندې وشي او د الله د غوښتنې مطابق وشي. عمر رضی الله عنه د عراقي د قیصر د کسرا محلات دا ټول د مسلمانانو په قبضه کې راغلل تقریبا 2 ملکونه د آزاد عمر څخه په زمانه کې راغلي شو موجوده د پاکستان او هندستان او سریلانکا او د کشان وسره خو چې څوم 15 ملکونه یو ځای کې دا زموږ موجوده نقشه کې 15 ملکونه دي دا خو چې 15 ملکونه یو ځای کې دوه مزه د حضرت عمر رضی الله عنه بادشاہي و موجوده وخت کې 15 ملکونه دا خو چې موږ زموږ دي دا چې 15 ملکونه یو ځای کې نو حضرت عمر رضی الله عنه دوه مملکت ودغه دوه بادشاہت په دوه علاقو باندې خپل وزیرانو ته سرکاري فرمان هغه ولېګه سرکاري خط ورته ولېګه چې کم گورنرانه کم وزیرانه کم مشیرانه زما په نظر کې د ټولو نه اهم سیس وردا مونږ دی نو دی وجه تاسو په مونږ په پابندي کوي مونږ په حفاظت کوي په مونږ په پابندي کوي او په دې بچ کم دتا په بازار چې لګي په حکومت په قانون کې مصروف ما مونږ نه کو خلکو له پیسې کولی ما مونږ نه کو خلکو له چې کم دي جنگونه به کول ما مونږ نه کو زه په سرکاري معاملاتو کې مصروف ما مونږ نه کو هغه ته ګورینه مونږ پکوي هر څه کیږي ځکه چې کوم سړی مونږ کې په دې حفاظتو کې د دې پابندیو کې نو د خپل دین پابندیو کړه او کوم سړی مونږ فاسد کې مستبا کې مونږ سم نشو نو ته ځل خپل دین ضایع کو چې مونږ ضایع کو د دین ضایع کو او کوم سړی دین ضایع کې لغه نور معاملات کې سمو کې نو که تاسو دین ضایع کوئ نو تاسو به سرکاري نور کارونه سمو کې د دې وجه نه هغې ته کلک حکم وکړو چې ګورې هر څه چې کېږي خو د مونځ پابندي به خامخا تاسو ګورنران وزیران مشیران بادشاهان په کومه علاقه چې حکمراني چا ده ما په مقرر کړي دي نو مونځ پابندي به خامخا کوئ نو دا ګوره ما عزتمندو دا د مونځ پابندي ځکه کوله چې دین مونږ د دین یو ډېر اهم عبادت دی د ایمان یو اهمه حصه ده بغیر د مونږ نه ایمان نه دی بغیر د مونږ نه مسلمان نه دی بغیر د مونږ نه الله تعالی بخینه الله د باندې د شرک نسبت ته کړی دی ولا تکونوا من المشرکین روایتو کې ته د کفر نسبت کړی دی کوم سړی مونږ نه کی د کفر وکړو الله جل شانه دې مونږ د مونږ نه کول نه اوساتي الله دې پابندي د موږ را نصیب کړي او الله جل شانه دې پوره موږ گزار نه جوړ کړي واخر دعوانا الحمدلله